139 صفحات باندې مشتمل مسوده ده. په دې کې چې کوم مین نکات دي مایننس اینڈ مینز فورسز چې کوم جوړي نو دلته خو اړ دي زموږ په دې صوبه کې یو خپل فورس شته، پولیس شته، هر څه شته دی. نو دې وجه چې کوم نوی فورس راځي نو دا به د اسلام آباد نه کنټرول کېږي او دې سره یو بل اداره ده هغه به دا کنټرول کوي. نو دا وجه چې فورس راځي غر زما دی، معدنیات زما دي او فورس چې ورته خپل سازي نو زه به څنګه زه تاسو ته زما شی به ته قبضه کړې نه، ته به دې قبضه کېږي نه چې غرم زما دی، ګیس هم زما دی، د کوم معدنیات هم راوځي هغه هم زما دی، پټیم زما دی او فورس ورته ته جوړې او دا فورس په اسلام آباد کې بدلې دفتري. زه دا وایم چې دا ملک چې کوم دی زموږ د ټولو ملک دی، دا صوبه زموږ د ټولو صوبه ده. زه دا وایم چې کوم دا اوس چې کوم بل پیش کېږي ماین منرلز دا چې کوم دی دا د اقوام ترمیم چې کوم دی وایلیشن دی. میں آج کی اس محفل کو سجانے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور صوبائی لیول باندې اوس دلته د ډسټرکټ او ریاستی لیول باندې اپیسی حرکت کړی دی. زه د دې رد اخلاص خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کو مکمل طور پر مسترد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اقامی ترمیم کے تحت حاصل شدہ صوبائی خود مختاری مقامی وسائل پر اختیار صوبائی اسمبلی کی بالادستی پر براہ راست حملہ ہے. یہ بل صوبے کے مادی وسائل پر وفاقی کنٹرول کی ایک کوشش ہے جو آئین کے منافی اور وفاق و صوبوں کے درمیان اعتماد کے رشتے کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے. خیبر پختونخوا کے وسائل پر اختیار صرف اور صرف صوبے کے عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کا ہے. کسی بھی وفاقی ادارے یا بیوروکریسی کو ان پر کنٹرول دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آل پارٹیز کانفرنس صوبے کے معاملات اور مادی وسائل پر SIFC اور وفاقی منرل ونگ کے کسی بھی اختیار کو یکسر مسترد کرتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس ISFC کے ذریعے وفاقی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ زراعت، معدنیات، ٹورزم اور ماحولیات سے IT کے سیکٹر کو مکمل کنٹرول کرنے کی سازش سمجھتی ہے اور اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے. ہم مکمل طور پر SIFC جیسے غیر آئینی اور غیر قانونی کونسل کے قیام کو مسترد کرتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ تمام اداروں کے کردار کو ان کے آئینی حدود تک محدود کیا جائے. آل پارٹیز کانفرنس ملک کی سیاست میں فوج کے کردار کو یکسر مسترد کرتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ پاک فوج کے زیر انتظام چلنے والے تمام کمرشل روزگار اور ان کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں. اگر یہ بل زبردستی نافذ کیا گیا تو صوبہ غیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. کانفرنس کے اہل قلم وکلاء برادری، سول سوسائٹی اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس آئینی، سیاسی اور عوامی جدوجہد کا حصہ بنے. کانفرنس نے اہل قلم وکلاء برادری، سول سوسائٹی اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ آئینی، سیاسی اور عوامی جدوجہد کا حصہ بنے. آخر کے ټولو پاټو مشرانو ډېر زیات شکریہ ادا کوم چې هغوی دلته راغلل او په دې ګرمۍ کې مونږ یې برداشت داسې وویل په هر لیول باندې د مرکزي لیول وي، د صوبایي لیول وي، د زموږ ضلعي لیول وي. اوس مونږ انشاءالله زموږ پاټۍ دا فیصله هم کړې ده چې مونږ به یونین کونسل ته ومځو، NCC ته ومځو چې په دې باندې عام ولس دا پاټۍ ټول مشرانو په دې پوهېږي خو د عام ولس په دې نه دی خبر چې منرلز اینډ ماینز وایي څه ته د دې نقصانات څه دي، مونږ ته څومره نقصانات دي، زموږ صوبې ته دي، د صوبې خلکو ته دي. انشاءالله د جوړجیت کو انشاءالله ټول چې څنګه دلته مشترک یو انشاءالله هغې کې هم روزې وي. ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ. الہ العالمین زموږ ټول اتفاق دې اتحاد وسي. الہ العالمین زموږ د پښتنو ټول اتفاق دې اتحاد وسي. الہ العالمین زموږ ماشومانو چې د ژبې د هغه خوشحاله کړي. الہ العالمین والدینو د شکر جمیل الہ العالمین زموږ ټول اتفاق دې اتحاد وسي. زموږ دې عاجل مرکز صغیرا کې الہ العالمین زموږ نتیش ټول خپل رضا باندې صراحه زموږ ایمان باندې ایمان د زوال نشه صلی الله تعالی علیه